بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو زور خان یو پیربیا تاسو خدمت کې حاضر یم. موجود دی زموږ سره نن محمد خطاب باچا ضلع مردان سابقه انفارمیشن سیکرټري او سینیئر نائب صدر د پاکستان تحریک انصاف. باچا صاحب اول خو ته پروګرام کې هرکلی وم او زمان پارک کې تاسو خپله باندې هلته پاتې شوي یې د پاکستان تحریک انصاف په باني کارکونو کې تاسو راځئ. څه مو لیدل هلته کې څه؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم استا عبادت کو استانه مدد واړو. اول کټولو سونه مینناک دي د پاکستان ټول ته جمع السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ظلم نظام چې کوم دی هغه شروع دی په پاکستان کې. زه به دې ته وم چې دا د ماشاءالله ننګ بدترین نظام دی د وخت کې روان دی په جمهوري نظام کې چې کم ظلم زیاتې کم جبر او ریاستي جبر چې کوم وشو په دې څو ورځو کې. زه د خان صاحب ته د دې حوصلې ته او دغه ته سلام پیش کوم چې هغه مسلسل ورکرو ته وایي چې بھائی د صبر نه کار والی که نه او الله زموږ سره دی. ټیک ده، نو زموږ مشر چې کوم دی امن او امان خرابول نه غواړي او انتظامیه مسلسل دا غواړي چې دا اشتعال په ورکړو کې اشتعال پیدا کی او چې په ملک باندې کې چې کوم دی انتشار پیدا شي. اچھا صاحب زما پوښتنه ده چې پرون چې کوم حالات شو د دې مقصد سره دی پسې حکومت څه کول غواړي؟ لکه دومره حد پورې تلل اخیر دې خو به هم څه وجه خو به وي که نه؟ بس صرف د یو ښځې انا تسکین دپاره د هغې د تسلی لپاره د هغې هغه واده سره چې کوم فرق په څه واده سره شوي ده نواز شریف او د لور سره شي د هغه پوره کولو لپاره د پوره نظام پوره ادارې چې کوم دی زموږ د مشر پسې شوي دي او یا ارست کول یا د بېعزته کول یا د قتل کول که نه برید کول دا دوی مقصد دی راغستی دي. زه دا تپوس کوم د ادارو نه چې دا ادارې د یو د ښځې د انا لپاره دومره لرې پورې ځي چې پاکستان تباه دي شي خو د ښځې چې کوم واده شوي هغه دې پوره شي. بھائی دا انشاءالله الله تعالی چې څه غواړي به کېږي. نظام د الله تعالی په لاس کې دی، هغه به انشاءالله چې هغه په حکم باندې به کېږي. څوک چې دلته هلته Z2 هر څوک وایي ځان ته طاقتور الله دی او الله چې انشاءالله د مظلومانو سره همیشه مدد کوي او الله ولاړ دی چې دا کم ظلم کوي د دې انشاءالله مخنیوی به انشاءالله خامخا کېږي او دې تپوس به هم کېږي انشاءالله زر درته زر انشاءالله. او زه دوی ته بیا وایم چې بھائی د دې شي نه کلار شي. بھائی موږ پرامن یو، موږ د ملک خیرخوا یو، موږ د ادارو خیرخوا یو، موږ د ادارو سره اوس هم مینه ده، ټولو ادارو سره مې مینه کوو. ادارې زموږ د ملک دي، موږ ته خو په ادارو کې چند کسان داسې ناست دي چې هغه د ادارې چې کوم دی د بدنامولو کوشش کوي، د ملک د بدنامولو کوشش کوي. اوس کله وي ایټم بم چې کوم دی هغه IMF ته حواله کړو، کله وي چې لانګ رینج میزایل چې کوم دی هغه حواله. بھائی دا پروګرامونه چې کوم دی دا د ملک د دفاع لپاره دي، دې باندې سوداګانې ولې کېږي؟ بھئی تاسو خپل چې کوم دی د خپل د غلا ډاکې لپاره چې کوم دی ستاسو لپاره شته پوه شئ، د خپل بچو د سهولتونو کارخانو لپاره شته، ملک لوټوی په لګیا دي او عوامو باندې زور راوستی. اوس دا خبر شو صحت کارډ یې ختم کو د KPK نو بھئی راوځي پاکستان او ولسو ته هم د KPK ولسو ته هم بھئی راوځي دا وخت دا زمونږ خیرخوا نه دي، دا د خپل بچو د خپل خېټې د خپل بینک د خپل کارخانو خیرخوا دي. دوی د ملک سره هېڅ سر و کار نشته، ملک دې تباه شي. د ملک سره نه ګوره د عمران خان سره دښمني نه کول غواړي. دوی د عمران خان ولې مخنیوی کوي؟ صرف په دې لپاره چې دوی د خپل حرامو چې کوم دی دوی کوم حرامي خوړلي دي د هغې د بچ کولو لپاره عمران خان مخنیوی کوي. دا 14 پارټۍ نن ولې یو شوي دیو پرون یو بل سره کنځلي او بل باندې چې کوم دی په مریض ور کړي او نن لګیا دي چې کوم دی ټول یو شوي عمران خان ته یو شوي دي. باچا صاحب PDM دا خبره کوي چې عمران خان ولې گرفتاری نه ورکوي، ولې ځان نه ورکوي، نو دې باره کې څه وایي؟ عمران خان همیشه د قانون پاسداري کړې ده. ټیک ده، هغه چې کله های کورټ غوښتې رحم تللی دی خو بھئی دوی پلانینګ داسې دی چې عمران خان په هر طریقې باندې په کیسونو کې ونښلو، په یو ځای کې په بل ځای کې او بیا یې راوباسو بیا یې ویولو. اشتل مقصد دی، مړکول مقصد دی، جیل ته اچول مقصد دی. هغوی دا مقصد نه دی چې دې باندې کیسونه واچو، دې بس صرف چې کوم دی راځي عدالت ته پرون پرېښود دی.
تاسو پرونی د اسلام آباد کې د ویجا دلته دی پرې خو د پرونو او دغه کوم سمیع الله نامه کو فرخ بشي شری هغه د دستخط واغسو فایل ته غیب کو دې حد ته وګور استاد دا ګوره د پدی باندې کېږي عوام ډیر باشعور شوی ری عوام خيار شوی ری میډیا چې کوم د ناراضات کو سوشل میډیا کو آزاد راکنه یار ٹھیک ده په سوشل میډیا باندې ګوره ټول چې کوم دی کم دی چې کوم شکړې لا اوس کوم دی په زمان پارک عمران خان په کور باندې وکړه نه دا په کم جمهوریت کې دی دا څه کوي په کور باندې وردا کور ماتوا لټ پټ کوي خو شي بای کی چل کله ګولېرو باسا کله لیندرو باسا ٹھیک ده کنه او تاسو خبر آمد شوی دي کنه کلاشینکوف دي غولیل دي او پېټرول مامونه دي دا خو سره برآمد شوی کنه دا تاسو ډرامې دي دا ډرامې د شپېتو کارونه پولیس کوي چې کله پولیس یو سړی مجرم کول غواړي بس د ځان سره پټ شي وشي او په کور کې ورکیره برآمد کوي دا مجرم دی دا مجرمان چې کوم دی تو سپوز مجرمان کو خپل وزیر اعظم ناشته وزیر داخله ناشته دا ټول چې کوم کابینه ناشته ټول مجرم نه را دوی چې کوم دی زموږ سره کوم ظلمونه کړی دا چې کوم دی رحمت الله باندې وارنټ سو وارنټ جاری شوی دي نو ولې هغه ولې نسی دا قانون ور په یو ریاست کې دوه دستور نسی چلیدلې یو ریاست کې به یو دستوري دا زمونږه عہد دی زمونږ مشر عہد دی ان شاء الله په یو ریاست کې به یو دستور چلیږي اكو دیو دستور نه چلیږي بیا بنګ نه یو ان شاء الله دا سیورو دا خلک په دې علاقه دا خبره کې عمران خان اوس الیکشن نه روسته شو نو به هر څه ټیک دي واقعي دا څه بالکل دی الیکشن ته راکوزیږي نه ناول چې غوولې چې به عمران خان دی پلان اسمبلی ماته کی د کې پی کې ماته کله پنجاب ماته کا چې الیکشن کو ځکه اسمبلی ماته کړي نو د عوامو د ریاکشن چې کوته دا 37 سیټونو کې 30 سیټونو چې دی بیلل دا چې دوی کوته اوس د جامپور کې الیکشن شوی ما خلوان دي 90000 هغه په تیرشوي جن الیکشن کې هغه 65 اغستې وي اوس 90000 واغستل دوی نه دا خبره هغه خپې چې کوم نه رپیږي نه کوزيږي تی وجه دوی غواړي چې الیکشن د خان شاده شي او مونږ چې کوم دی دا سیټ اپ تاسو جوړ کو پای کې نور څه امندمنټ کو په قانون کې چې هغه مخنی د عمران خان په خاطر کې مخنی کو الیکشن کې ناکام کو الله تعالی بس غواړي به یو شیطان یو تاکي یو الله تعالی کوي نکیږي باغه چې الله تعالی غواړي ان شاء الله الله تعالی کو دا عمران خان په نصیب نګلی مشري نو چاپدار د مشري نشه غسته دی ان شاء الله راځي وزن جوړیږي ان شاء الله او زموږ د ملک په ان شاء الله الله په حکم باندې بیا د خوشاله دور شروع کیږي د معاشي او د اقتصادي او د عوام د خوشاله دور به ان شاء الله تاسو خو زمان بار کې وخت تیر ک اوس چراله هغه ځای کې حالات سړي پرون چې کم کسان ني سړي دي څومره تشدد شوی دی سړي په هغه حواله باندې سوې ورته بس بالکل زیاتې کړې مزدورا غریبانان چې کم دي په کور کې چې کوم کار کرو زنانه شي وي دا کم تشدد په دې باندې کو نه ته کسانو باندې پولیس وراله لو بیا هغه په ټوپک په کونداکونو باندې او په خپل لاسونو په ډنډو باندې کم تشدد چې وشو کنه دا انتهایی ظلم شوی او دوی سوچ دا غره شي دی وی چې په دې طریقې باندې دا کارکونان ویریږي په دې کې خوب راشي مونږ کې خوب ان شاء الله ځکه نشته چې مونږ د الله په پوره په الله باندې ان شاء الله پروسره الله مونږ به د الله دا نظام چې ان شاء الله پر پاکستان کې زر تر ان شاء الله د خان صاحب په سربراهي کې ان شاء الله نافذ کوو ان شاء الله دا زمونږ دا دی وجه نه ير نشته کو دی وجه د تصویرو نو بس یو خبره وکوي یا به مړ کوي الله به یریږي ایا به ان شاء الله مونږه په خپل وګو باندې ان شاء الله الله په حکم باندې خان صاحب وزیر زر تزره وزیر دوباره جوړو ان شاء الله او تاسو نه بده دي شي بدللو تاسو کوم ظلم زیاته وکړو تاسو کوم چې کوم ریاستي جبر وکړو ان شاء الله دې تاسو بدنه کیږي ان شاء الله بچا صاحب د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لپاره سم میسج دی د سیاسي ګوندونو ته سم میسج دی سشته راسي بسم الله الرحمن الرحیم زه دا وایم چې به اصل کارګونانو ته د پکاري حوصله همت نه کار والے یوازې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ځمېداري نه را د ټولو رسو ذمہواری را د زورنه ټول عوام ته تللی دا که په جمعیت کې که په نېشنل کې لري که په هر یو کې لري دا زورنه تاسو ټول تللی دا اوس کوم سیټ کارت بند شو د زورنه دی عوام نه ټول غریب خلک ولس خلک په هر پټه کې او د کارت ملا شوی او دا چې کوم وړو بند شو دا زورنه ټول خلک نه د دې ظلم تاسو کوي را پاسه دا وخت دی بای په دې وخت کې بای په ځان کې دا حوصله همت پیدا کړي او یو پروټیست وکړي خان صاحب مرګتیاو کوي ان شاء الله چې موږ زر ته زر چې کوم دی په دې دوی الیکشن ته تیار شي او په الیکشن کې عوام منډیټ وکړي
نو کال ان شاء الله یو جمهوریت حکومت چې کوم دی راشي